بسم الله الرحمن الرحیم. زما ډیر عزتمندو د خدای خدمتګارو وارثانو، زما رونو او خویندو، مشرانو او بچو، دلته د خدای خدمتګار تنظیم په حواله نن چې دا کوم د خدای خدمتګارو د یاد د پاره دا راغوستې شوي دي. اول خدا چې په کومه موقع دي نو دا زمونږ د باچا خان او د ولی خان کلیزه منځلې کېږي او زمونږ دلته صوبایي تنظیم دا ډیسیژن کړو چې دا به روغ هفته منظور په هغې کې چې کوم دی نو یو ورځ نن مقرر ده. ګرانو ملګرو، د ټول نه اول خو مونږ خپل باچا خان ته او ولی خان ته د خدای خدمتګار د تنظیم د طرف نه خراج عقیدت پیش کوو چې باچا خان ډیر لوړ شخصیت او ډیر افسوس دی چې مونږ خلکو تر اوسه پورې د باچا خان هغه چوکاټ ونه پیژندو او مونږ تر اوسه پورې د هغه خدمات ونه پیژندل کوم چې خاص کر خصوصي توګه باندې پښتنو له پکار دي. باچا خان د ټول برصغیر د آزادۍ د جنگ د پاره ملا تړلې وه او د پښتنو د چوکاټ نه چې کوم دی نو دا بسره روچت کړو او هغه د ټولې دنیا هیرو. پښتانه صرف د پښتنو تر حده به یادوي، د برصغیر د آزادۍ مجاهدین به صرف تر برصغیره پورې یادوي، خو د هغه فکر چا په چوکاټ کې بند نه کړی شو بلکې هغه پوری دنیا ته خور شو. تاسو مونږ چې نن ناست یو مونږ ډېر خوش قسمت ترین خلک یو چې د یو داسې شخصیت د نظر سره زمونږ تړون دی چې نن ټوله دنیا د هغه په سوچ او فکر باندې فخر کوي او کامیاب ترین شخصیتو. مونږ خو کله کله د خدای خدمتګارو او د دې د ناکامۍ او د دې د تکلیفونو ذکر کوو، خو د هغې کامیابي ډېر لوی لوی تحریکونه د هغه باچا خان نه مخکې وو، د هغې نه پس مو. هغه مخکې نن نشته دی او هغه پس هم نن نشته. د باچا خان تحریک ځکه ژوندی پاتې شو چې هغه د نوي دنیا سره د خپل سوچ چلن کړی او د خدای خدمتګارو بنیاد په داسې طرز خو چې د هغې کم سوچو خاص کر د عدم تشدد چې د پښتنو ټوله هسټري د تشدد نه ډکه او باچا خان عدم تشدد کو دا نوې پوړی وه. باچا خان اقتصادي مسلې حل ورکو چې دا زمونږ د باچایانو سره نو، زمونږ د پښتنو باچایانو باچای کړي دي، اقتصادي نظام نو، سیستم نو. او باچا خان ډیر په ساده فارموله کې چې وایي پورې کس پورې په شریکه وایي په دې باندې که ته 100 کتابه لیکلي کړی شي او که 3000 پې لیکلي کړی شي چې د دنیا د معاشي نظام د پیسې د تقسیم څومره سوچ او فکر دی، که هغه ته مارکس ته بوځې او که هغه ته لینن ته بوځې، که ته موزتون ته بوځې او که زمونږ اسلامي نظام کې چې کوم دی نو هغې ته بوځې، خو د باچا خان د دې یو فکرې نه بهر نوځي. ته چې څومره نظام په مخ کې بوځې راولې به همدې چې په انسانانو کې برابرتیا څنګه راولو، د معاشي نظام تقسیم څنګه وکړو او هر سړي ته د خپل حق څنګه میلو شي. نو دا د یو ټکي نه دا ټوله فلسفه ده چې زمونږ پورې کس پورې په شریکه وي. دا مونږ له باچا خان دا سوچ را کړی دی. سوچ ورکول دا د هغه شخصیتونو کار دی چې خدای ولا ورکړي. باچا خان مونږ ته مطلب چې د سوچ او د فکر سره د علم لاره خوله چې علم زده کوي او د علم د پاره یو سره 1.5 کوم دی نو سکولونه جوړ په دې پښتونخوا کې. او زه ډېر ویاړ کوم، فخر کوم چې زه نن دلته ولاړ یم، زه د باچا خان د سکول پیداوار یم. ما ابتدا چې کړې ده
ځکه چې دا سکولونه په چنده چلېده ډېر د غریبۍ سکولونه به دې کې بار سړي سبق نه وي څنګه چې نن خلک سرکاري سکول کې نه وي پرایویټ سکول کې وي داسې به د باچا خان سکول د خاورو نه جوړ او خدای خدمتګار و پکې سبق خو نن چې دلته د خدای خدمتګارو ذکر کېږي زما زړه غواړي چې زه هغه استادان یاد کړم چې چا ما ته سبق خو دا د باچا خان پیروکاران چینارګل استاد زما هډ ماسټر د اسلامي سکول علیم الدینو چې چاره په علاقه کې مذهبي مسله باندې کنفیوزو هغه به چینارګل استاد لرات دا زمون هډ ماسټر احمد استاد زما فارم ماسټر ګران ملګرو داسې شخصیت یو چې په خوښه خلکو کې به وی چې ګوره د ازار نه کوي کده د تخیریو کې نو د تخیری لګیو بد ورځ به مخکې هم ور پسې یعنی بزرگ چې ستوي ولی چې ستوي دا زموږ احمد استاد فارم ماسټر او چې چاره ته قران شریف خو په دواړو سترګو باندې چې کوم دی معذور او قران شریف حفظ کړو هغه به مونږ ته قران شریف خو ته سوچو چې دا سکول به معیار سو دوم راځي مو خلکو په چنده باندې به سبق خو نو که چنده به چاور کا نو خو تنخواه به وته ملو شو خو که چنده به نه نو تنخواه به نه او مونږ ته سبق خو د هغه عظیم خلکو د لاس چې خم خلک وتی دي لازم ده چې هغه رنگ به خپل کړي او زنن په خوش قسمت خلکو کې چې ما هغه رنگ د خدای خدمتګارو ناخښته او زما ابتدا چې کم دینو د سکول نشو او زه د خدای نه ډیر مشکورم چې خدای ته مال د لار را کړی د زما د دې لارې همت را کړی دی او په دې لار کې چې هر رنګه مشکل راځي دا زما د پاره اعزاز دی او چې مرګ پکې راځي دا دغه نه غټ اعزاز دی خو چې زه د خلکو تاسو سوچو کوي ګرانو ملګرو د باچا خان بده یو سلو دیر سکولونو کې څومره خلکو سبق ویلي او د باچا خان یو کمال بل چې خدای خدمتګار ډیر غریبانان او اکثریت خو هغوی ته وی چې خپل خو سبق کنه دی ویلې خو په بچو به سبق وایي تاسو وګورئ زمون غریب خدای خدمتګار دا غي بچو به سبق ویلي دا یو بل مطلب چې په موږ احسان نو باچا خان د برصغیر د آزادۍ جنگ وګټلو د کامیابی د ټول نغټه نه خدا ده او دا نن چې تاسو موږ سزا خورو دا د دې خورو چې باچا خان د آزادۍ جنگ ګټلی هغه خلکو له شکست ورکو انګريز او د انګريز بڑی سولا چې ننم په زمونږ आवाज بد لګي ننم په زموږ سوچ بد لګي ځکه چې مونږ د هغې تانیداري ختمه کړې چې باچا خان مونږ له ډېر لوی جنګ ګټلی او نن په دغه ځای کې درې ملکونه جوړ دي چې یو هندوستان دی بل بنګلادیش دی بل پاکستان دی مونږ په هغه خطه کې اوسو چې کوم دی پاکستان دی او دې کې بیا د باچا خان دا سلسله چې کوم دی نو ولی خان مخکې بوتله نو زه باچا خان ته د عقیدت په بنیاد چې وایي عظمت ته د هغې سترګې برېښي چې عظمت ته د هغې سترګې برېښي هر سړی د باچا خان غوندې نیکنام شي او ګرانو ملګرو زمونږ ولی خان د پاکستان دننه هغه شخصیتونو کې شمار دی چې څه سټیټمن وایي سټیټ پرسن وایي یعنی که دا زه خبرې کوم نو دای ته تاسو تقریر ویلی شئ که تاسو ډېر د سټیج نه خبرې اورئ دا تقریر کیدی شي ولی خان به تقریر نه کوه د ولی خان د تقریر یو لفظ به د هغې خلکو دپاره چې کوم دی یو لوی کتابو چې چا به د دې علاقې تجزیه کوله د ولی خان په خبرو باندې به خلکو تجزیه کوله چې هغې کې یو اندرا ګاندي وه یو شیخ مجیب الرحمن او زمونږ په دې خطه کې چې کوم دی ستاسو زمونږ رهبر تحریک خان عبدالولی خان
ګرانو ملګرو د هغه لوړ شخصیت 73 کنسټیټیوشن نن د پاکستان د هر شیز بنیاد دی او په هغې کې بنیادي حصه چې کوم دی ستاسو او زمونږ د رهبر تحریک خان عبدالولي خان یعنی ګرانو ملګرو دا خبره دې دپاره کوم چې د پاکستان دننه هم د جمهوري قوتونو مضبوطوالی مضبوط پارلیمنت او زمونږ او ستاسو چې کوم دی د آئین بالادستی او په دې بنیاد پروینشل اټانومي او د ټولو خلکو د حقوقو خبره کول خاص کر د مزدور د کیسان او د قومونو او د ځپلې شوي قومونو او د هیومن رایټس خبره کول دا د ولي خان اعزاز دا نن د هغه نه پس چې څومره راځي بنیاد یې چې کوم دی ولي خان دی نو زه ولي خان ته عقیدت پیش کوم بیا د خپله خبره دلته کوم چې وایي خوري د خار په مخ کې تل قسم د ګل غټو په مخ خوري د خار په مخ کې تل قسم د ګل غټو په مخ چا داسې زړور او دلاور ولي لیدلی دی نور به زه مراد پوره کېدو پسې دا چرته ځم نن چې مې ژوندی دا شنغر ولي لیدلی دی ګرانو ملګرو دا زمونږ تنظیم چې دلته تاسو ته ولاړ دی خدای خدمتګار تنظیم دی لږ دا خبره زه کول غواړم چې تاسو ملګري پې پوه شئ یو خدای خدمتګار تحریک دی یو خدای خدمتګار تنظیم دی خدای خدمتګار تحریک زمونږ د دې ټول چې د باچا خان د سوچ او فکر نه کومه داره وتې ده کومه رڼا وتې ده هغه ټول په ټول د خدای خدمتګار تحریک پیداوار دی زمونږ بیس زمونږ بنیاد خدای خدمتګار تحریک دی که دا عوامي نیشنل پارټي ده که خو زمونږ باچا خان ټرست دی که زمونږ د سکولونو سلسله ده او که زمونږ نن خدای خدمتګار تنظیم دی چې څنګه د نورو فکرونو سره او د پارټو سره د ویلفیر دپاره چې کوم دی خپله ځان ته یو څانګی دا خدای خدمتګار تنظیم د ویلفیر زمونږ ځان ته یو بیل اړخ دی ویلفیر ځان ته چې کوم دی ډېر لوی بنیاد لري خو زه هغه تفصیل کې نه ځم صرف دومره ویل غواړم چې تاسو د تنظیم ملګري کله ډسکشن کوئ نو چې خدای خدمتګار تحریک او خدای خدمتګار تنظیم دا مکس نه کوي ځکه چې که مونږ دا مکس کوو نو زما خدای خدمتګار تحریک کې مطلب چې عوامي نیشنل پارټي خو راځي خو د خدای خدمتګار تنظیم سره نه راځي په دې خبره پوهېږئ دا ځکه چې هغه زمونږ داسې ده لکه چې خدای خدمتګار تنظیم زمونږ مور د مور او دا باقي اولاد دی نو که چرته هم داسې یو ډسکشن وي نو لکه چې څنګه سهیل صاحب تاسو ته ووایي 15 بنیادونه داسې په دې کې ډېر بنیادونه کېدی شي او بیا د خدای خدمتګار د زمونږ چې کوم حلف و حلف دلته شتم او تاسو ټول ووایئ ګرانو ملګرو د دنیا داسې یو خبره نشته چې په هغې کې به حل نی حل د هغې په حلف کې اوس تاسو مونږ خدای خدمتګار تنظیم نیغ په نیغه د ویلفیر سره تعلق لرو د خیر ښېګړې سره تعلق لرو زمونږ او ستاسو د سیاست سره هغه تړون نشته خدای خدمتګار تنظیم خو به خپل سیاست کو هغوی خو خپل مطلب ځان ته تحریک چلو او خدای خدمتګار د کانګرس سره اتحاد و په دې خبره چې تاسو ملګري به زمانه زیات پوهی خو ویلې پکار دي چې سړي ته یاداشت وي نو زمون دا خپل خدای خدمتګار تنظیم چې موږ او تاسو نن ناست یو ډېر عظیم کار دی او ډېر پاکیزه کار دی چې خالص مخلص مونږ ته د خدای خدمتګار د تنظیم د لاندې د خیر ښېګړې کار حواله دی یعنی څه وایي زه به چې کوم دی د ټکټ لالچ نه کوم زه به د پارټۍ د عهده لالچ نه کوم زه به چې کوم دی نو د خپل پارټۍ کې دننه د مشرۍ خبره نه کوم زما خدای خدمتګار تنظیم دی او زه به خالص مخلص د خدای د رضا دپاره به د خدای د مخلوق خدمت کوم
دا زمونږ بنیاد دی. اوس چې کله ته وایې د خدای د رضا دپاره به د خدای د مخلوق خدمت کوم، انسان ذهن هم پاکیزه شي او زړه هم پاکیزه شي، د لالچ نه پاک شي. چې کم خلق دې خبرې ته ځان ټینګوي، دا د خدای خدمتګار د تنظیم کامیاب غړی وي. کامیاب زه خو داسې نه شم چې صرف دې جوړېدی شي، خدا به کامیاب ترین غړی وي چې ته خپل نفس صفا کې، تزکیه نفس، لالچ ختم کې، غرض ختم کې، او خپل چې کوم دی لوړوالی او اوچتوالی ختم کې، او خالص مخلص د انسانیت په بنیاد د خدای د رضا دپاره د خدای د مخلوق خدمت کې. دا د باچا خان ښودنه ده او ستاسو زمونږ چې کوم دی د خدای خدمتګار د تنظیم د لارې مونږ به چې کوم دی دا کار سر ته رسو. ګرانو ملګرو، دا اوس چې نن د خدای خدمتګارو ته کوم ایوارډونه به حواله کېږي، دلته زما ملګرو وی دا صرف د نمونې په شکل کې دي. خدای خدمتګار ډیر زیات دي چې تاسو داسې ونه وهئ چې دا خو لږو ته میلو شو، نه دا ابتدا ده، آغاز دی. ګنې ما ته کم سے کم، او زه د خدای خدمتګارو په حواله دا یو خبره په ریکارډ راولم چې زما تجربه شوې ده. ډېر خلک د چا یو رنګ تجربه شوې ده، چا بل رنګ. خدمتګارو څومره مینه کړې ده، زه نه ګڼم چې په دې زمونږ په دې پارټۍ کې به بل چا سره دومره مینه چا کړي. ګرانو ملګرو، زه د سټوډنټانو مشر وم. دې دوران کې مونږ جیلونه تیر کړ، او چې زه د جیل نه رها شوم، شپږ وزل جیل ته لاړو. زه چې کلي ته لاړم، زما د علاقې خدای خدمتګار صرف دې نه راتلل چې یو داسې ځوان دی چې د دې په کور کې سیاست نشته، او دا د خدای خدمتګارو په لاره باندې د جیلونه تیر کړ. مونږ دله ځو حجرې ته، او هغوی مال رالل او زما ډېره تسلي وکړه. خو چې کله زه الیکشن ته ودرېدم په 88 کې، ټول خدای خدمتګار ما سره به ګرځېدل، او زما په ځای چې ما به تقریر کو، هغوی به زما دپاره تقریر کو. او زه چې په علاقه کې ننم، زما به د علاقې خلک ناست دي. زما نن سیاست هم د خدای خدمتګارو ځکه دی چې زه د پارټۍ په تنظیم سیاست کوم، او تاسو راشئ او تپوس وکئ چې زما مقابله کې څوک 10 کروڑه لګوي، زما ملګري 10 کروڑه لګوي، او زه الیکشن مقابله کوم. زه نه لګوم، هغوی د جیبه لګوي او د پارټۍ خدمت چې کوم دی هغوی کوي. یعنې ستاسو په دې علاقه کې په پارټۍ کې داسې یو حلقه شته چې یو غریب سړی ملته الیکشن کولی شي. په دې خبره زما پوهېږئ. دا د خدای خدمتګارو خبره وه چې زما تعریف به یې کو، زه به یې خلکو ته مخامخ کولم. که وخت رالو زه به د هغه ټول نومونه والم، خو غازي خان کاکا او فضل کریم کاکا تاسو نن دلته په هغې کې هغه نومونو کې ټاکلي دي، او د هغوی برخورداران چې کوم دی راغلي دي، هغوی به خپلې واډ اخلي. عجب جرنیل، ما د خدای خدمتګارو استادان نومونه هم ویشته، او دغه رنګ چې کوم دی نو امیر چیرمین. داسې زما ډېر خدای خدمتګار مشران، که چېرته وخت رالو زه به هغه ټول په ریکارډ راولم چې ما سره به ګرځېدل. زما دومره ښه تجربه شوې ده، زه کله کله خبرې اورم نو زه وایم چې یا خدایه، خدای خدمتګارو خو ما له 100% مینه راکړې ده. او که ما سره د هغوی ملګرتیا او مینه نه وي، ممکن ده چې زه په خپله علاقه کې زه د داسې خانانو سره مقابله کوم لکه د اوسپنې نینې چیچل. که دا خدای خدمتګار نه وی، نن به زه نه وم، نو ما به مقابله درڅه کوله. هلته به زما دا سیاسي حیثیت نو. لہذا زه د خدای خدمتګارو د زړه د کومې نه په دې هم شکریا ادا کوم چې هغوی کومه مینه ما ته ټرانسفر کړې ده. نو ما به د خدای خدمتګارو ته خاص کر زه دلته د فضل کریم کاکا نوم اخلم. ما ته یو ورځ وی چې میا صاحب خدای دې تا ته خیر کړي، خو چې په کوم سټایل کې ته لګې، ما ته چې کوم دی نو ستا مستقبل ډېر مطلب چې سخت کاري. ما ورته چې بس دعا راته کوه. فضل کریم کاکا ته مې وی
میدان ایمان دی چې ژوندی م د عوامي نیشنل پارټۍ یم او مړ م د عوامي نیشنل پارټۍ یم او د خدای خدمتګار زه نن د خدای نه ډېر لوی مشکور یم چې نن زه د خدای خدمتګار تنظیم د ډایرکټر په حیثیت تاسو سره چې کوم دی نو دلته ولاړ یم دا زما دپاره ډېر لوی اعزاز دی او زه د خپلو ملګرو مطلب دی چې ډاکټر صاحب دلته چې کوم دی نو سپیچ وکړو هغه چې کوم دی نو په دې خبره باندې ټینګار کړی چې میا صاحب دی وي او زه مطلب چې د ایمل ولی خان مشکور یم چې هغه مطلب د دې دپاره ماله مشري راکړه ما ورته دوه خبرې کړې دي او دا دلته زه کوم چې یو به زه د پیسو په کاته کې نیم زه دا فینانشل میټر ډېر ګران کار دی بلکل او زه یو تنظیمي چونکې خپل عوامي نیشنل پارټۍ کې زما خپل یو عهده شته نو زه په دې کې تنظیمي اختیار نه استعمالوم مشوره کوي نو مشوره به ورکوم خو اختیار به چې کوم دی نو زمونږ ډاکټر صاحب استعمالوي ځکه چې دی سالار دی لہذا زه د دې دواړو نه مبارک تنظیمي اختیار د ډاکټر صاحب سره دی او د مالی اختیار چې کوم دی د ایمل خان سره دی زه تش د باچا خان ملنګ یم او ښه په نره در سره ولاړ یم او چې هر رنګه خدمت وي زه به چې کوم دی په هغې کې تاسو سره نیغ په نیغه ولاړ یم زه ګرانو ملګرو دلته چونکې سهیل صاحب بنیاد کې خو نو ما دا خبرې وکړې ما به خپلې خبرې ډېرې مختصر کولې خو دی وی چې ایمل خان د را رسېدو کوشش کوي تاسو خبرې اوږدې کوي نو په دې وجه ما دا خبرې اوږدې کوي زه د ټولو خدای خدمتګارو اولاد ته چې کوم دی ډاډګیرنه ورکوم او زه نن چې د سالار امین جان صاحب قبر ته لاړم خدای شته چې د هر خدای خدمتګار پړ کې مونږ چې کوم دی نو ډېر لوی عزت لرو خو سالار امین جان زمون سالار او د هغې وخت د سخت وخت سالار چې زمون مشران گرفتار شو د بابړې ورځ وه او دا ټول منیجمنت دا مشري چې کوم دی نو هغه کوله او سالار امین جان صاحب ته دا ویلی شوي چې ګرفتاري به نه ورکې ځکه چې ټول خلک ګرفتارېده ته به چې کوم دی نو دغلته خپل لیډینګ رول پلی کې او دغه رنګ زموږ چې کوم دی سپین ملنګ د هغې مشري کوله او هغه ړومبی شهید شو نو زه چې نن د سالار امین جان قبر ته ما زیري وکړه او زما ملګري ما سره نو د ټول خدای خدمتګار تحریک ته چې لکه ما زیري وکړه ځکه او دغه رنګ که خدای کړي خیر انشاءالله تعالی زه خپل مطلب چې ډاکټر صاحب ته به دا خواست وکړم چې د هرې ضلعې به خپل خپل پروګرام جوړ کړي چې د خدای خدمتګارو قبرونو ته زیرین وکړو او دغه رنګ چې کوم دی ګلونه هم پرې واچو او د دې خبرې احساس ورکړو چې مونږ د دې خلکو پیداوار یو که نن زما خدای خدمتګار نه وي نن د هغې هغه محنت نه وي نن د هغې هغه قربانۍ نه وي نن د هغې هغه وینه نه وي نن د هغې هغه مینه نه وي او همت نه وي نن به چې کوم دی د باچا خان دا بصري نو دا د باچا خان د محنت او دا دلته چې مونږ او تاسو ناست یو دا د هغې خدای خدمتګارو برکت دی چې نن مونږ مطلب دې ځای کې ناست یو نو که نسوی دی فخر دې پې کوي که کړوسی دی فخر دې پې کوي او که دغه رنګ زوی دی او که اولاد دی فخر دې پې کوي او چې زه ویم پښتني مور وروړئ او د باچا خان تحریک سره تعلق لري مونږ په ټول خدای خدمتګارو فخر کوو دا زمونږ ناز دی دا زمونږ فخر دی ګرانو ملګرو هیڅ چا سره دا سرمایه نشته چې کومه سرمایه مونږ سره ده دا د هغې سرمایې نن دلته چې کوم دی یو ابتدا کیږي زه یو ځل بیا ګرانو ملګرو د راتلونکو ملګرو د زړه د کومې شکریا ادا کوم او که دوی د تخیلو شهیدان یادوي او که د ټکر شهیدان یادوي او که دلته د بابړې شهیدان یادوي که د کیسهخانې یادوي او که دلته چې کوم دی نو د بازار کلا شهیدان یادوي او که داسې زمونږ د دهشتګردۍ د ټینور د مطلب چې په زرګونو شهیدان ځکه چې د زرو نه دا سیوا شوي دي زمونږ د دهشتګردۍ چې د امن دپاره مونږ کوم رول پلی کړی هغه شهیدان مونږ ټولو شهیدانو ته سلام پیش کوو او د غني خان په دې شعر نه اجازت غواړم
وای که خازش نیمه په قبر وی ولاړې که خازش نیمه په قبر وی ولاړې که غلام منم راځي توکۍ پلاړې چې په خپل وینو نیم لمبېدلې په ما مه پریتوي د جومات غاړې چې سورې نه فول د دشمن نکو مور ما پسې په کم مخبته جاړې یا به دا بې ننګه ملک باغ یې دن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې